أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورة ابراہیم 4 نمبر آیات ہے. په دې 4 نمبر آیات کې دا مضمون ذکر کیږي چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي دي، نو هغوی د خپل قوم په ژبه کې خپل قوم ته د اسلام دعوت پیش کړی دی، او همدغه قوم په ژبه کې هغوی ته کتاب نازل شوی دی. بیا به دې کې داسې شوي ده چې د پیغمبر ژبه به یوه وه، پیغمبر به بل چاته شو. الله تعالی به هغې له داسې اسباب برابر کړل چې هغې قوم ته به الله بوتو، او داسې اسباب به برابر شو چې دا قوم ژبه به یې زده کړه، چې د هغې نه بعد پیغمبر شو. هغوی نو څومره پیغمبران چې راغله، نو کوم قوم ته به دعوت ورکوه، د هغوی په ژبه کې به خبرې کولې، د هغوی په ژبه کې به کتاب پیش کېدو. دا آیت یو طرف ته کې تاریخي پس منظر ذکر کوي، بل طرف ته د کافرانو یو جواب په دې کې ذکر کېږي. کافرانو اعتراض په اسلام باندې دا نمونه و، د نورو اعتراضونو سره یو اعتراض دا جوړ کړی و چې فرض که قرآن واقعي آسماني کتاب شي، لکه چې څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعوه ده، دا قرآن په عربۍ کې ولې نازل شو، دا په عجمۍ کې ولې نه نازلېدو؟ او العجمي ولا ویل ځکه ښه وه، کافرانو ویل چې باقي آسماني کتابونه هم په عجمۍ کې نازل شوي دي، عبراني سوریاني په دې ژبه کې کتابونه نازل شوي دي، نو پکار ده چې دا هم په عجمۍ کې په عربۍ کې اړو کتاب نازل شوی نه وي. نو دې ځکه کې د هغې جواب وشو، اعتراض ذکر نه شو خو جواب یې ذکر شو چې الله تعالی څومره پیغمبران رالیږلي دي، نو د خپل قوم په ژبه کې هغوی دعوت پیش کړی دی، کتاب پیش کړی دی. نو چې نبي علیه السلام پیغمبر شو او دا عربو، نو لازمه ده چې په عربۍ کې به کتاب پیش کوی، که په عربۍ کې نه پیش کړی قوم به څنګه پوهېدلی؟ دا خو ښکاره خبره ده. دا جدا سوال دی، دا جدا خبره ده چې د قرآن اولني مخاطبین عرب خلک، اولني مخاطبین قریش او عرب، او د هغې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام جهان ته پیغمبر دی، تمام جهان دپاره انی رسول الله الیکم جمیعا، ټولو ته پیغمبر دی او د قیامته پورې پیغمبر دی. نو اعتراض په دې طریقه باندې حل شو چې دا د قوم ژبه ده او اولني مخاطب عرب دي، د عرب دی، نو پکار ده چې د هغوی په ژبو مخابره کې دعوت یې ښه ورکړو، او دغه طریقه باندې عربي انتخاب شو. دې ځګن کې بیا سوال دا دی چې عربي ژبه د قرآن لپاره انتخاب شو، د عربۍ د تخصیص ولې راغی، د عربۍ د غورهوالی ولې راغی، او ټولې دنیا ته اوس قرآن په عربۍ کې دی، حالانکه په دنیا کې قومونه بدل دي، ژبو والا خلک بدل دي، لکه په دې کې عبراني والا، سوریاني، پارسي، هندي، انکو هر ژبه شته، خو دا ټول مسلمانان ته نبي علیه السلام پیغمبر دی، په دغه عربۍ کې دی. د دې تحقیق تفسیر معرفت القرآن دا ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام اخیرنی پیغمبر دی، په دې باندې اتفاق دی، او د اخیرنی پیغمبر د نورو سبقونو سره او د نورو تعلیماتو سره سم دا خبره هم ده چې بدی پیغمبر کې تعلیماتو کې به تمام دنیا مسلمانان یو موټی کېږي، یو ملت به جوړېږي. دا پکې اهم مضمون دی. اوس که داسې ونه شي، دا خو منلی شوه چې قوم ته خبرې په عربۍ کې پکار وي، عربۍ کې انتخاب شو، لیکن د دې دپاره نور صورتونه هم مخالفین وایي چې نور صورتونه هم کېدی شو، داسې کېدی شو چې نبي علیه السلام ټول عالم دپاره پیغمبر دی، یو قرآن په عربۍ کې نازل شوی وي، بل په عبرانۍ کې وي، بل په سوریانۍ کې وي، بل په بله ژبه کې، بل په بله ژبه کې وي، او هره ژبه کې جدا جدا کتاب راغلی وي، یو صورت یې وایي دا، او حالانکې داسې ونه شو، د عربۍ تخصیص وشو چې ټول خلک په عربي زده کوي او بله ژبه کې به کتاب نه وي. دویم صورت یې دغه دی چې بس په دغه عربۍ کې دي شي، په نورو کې دی نه، نو په عربۍ کې شو، د نورو دا اولنی صورت دا ممکن نه دی چې هر کس ته، هر قوم ته هم په دغه پیغمبر په ذریعه باندې په دغه ژبه کتاب راغلی وي، جدا کتاب راغلی وي، عربي مو وي، بله ژبه مو وي، بله ژبه مو وي. وایي دا ځکه ممکن نه ده چې بیا به د الحاد او د کفریاتو نوې لارې کولم شوي وي، په اسلام کې به خلکو ګوتې وهلې. اوس چې قرآن او حدیث بیخي محفوظ دي، نو خلکو په تعبیراتو کې څومره لارې پیدا کړلي،
درې اویا فرقې د کوم ځای نه را پیدا شولې دومره اختلافات د کوم ځای نه ولاړ شو په تعبیراتو کې دومره فرق کړی دی چې کله په الفاظو کې فرق وي او په هر دور کې جدا جدا الفاظ استعمال شوي وي هر ژبې والا ته جدا جدا کتاب راغلی وي نو بیا به د الحاد او د کفر یو نوی باب کولی شوی وي هر قوم په خپل کتاب کې نوي نوي ګوتې واله نوی نوی شی بازار پکې جوړ کړی وي نو بیا دین بیخي محفوظ نه پاتې کېدو نو دا اولنۍ صورت ممکن نشو چې هر چا ته په جدا جدا ژبه کې راشي دویمه دا ده دغه یو حدیث مبارک دلیل هغه دا دی چې دا حدیث کوم دی نو کتاب الاتقان کې علامه سیوطی رحمه الله نقل کړی دی او باقی مفسرین د دې آیات لاندې په تفسیر کې نقل کړی دی چې په آسماني کتابونو چې څومره د ټول په عربی کې او اثر کې د عربی کې تورات انجیل زبور تمام صحیفې د عربی کې وي لیکن جبرائیل علیه السلام دغه عربی ترجمه په دغه ژبه کې دغه عربي کتابي په دغه قوم په ژبه کې ترجمه کړ او به قوم ته ویوړ نو تورات چې کوم د عربی نه هم دغه ژبه ته راغی انجیل هم دغه ژبه ته راغی زبور دغه ته راغی صحیفې دغه ته راغلی دا به اصل کې عربی کې وو خو د جبرائیل السلام په ذریعہ باندې ترجمه شو او پیغمبر ته پیښ شو په دې وجه باندې دغه کتابونه معنن آسماني کتاب دی دغه هم دغه معنی ده آسمانی کتاب دا لیکن دا لفظاً آسمانی کتاب نه دی لفظاً ولی نه دی ځکه دا ترجمه شو الفاظ خو بدل شو کنه نو الفاظ نور دي او معنی یې موقع ده او دا د قرآن خصوصیت دی چې قرآن لفظاً او معناً آسمانی کتاب دی د الله تعالی کلام نو ځکه قرآن بارے الله تعالی وایي چې انسانانو پیریان راز یو ځای شي د قرآن یو آیت پیش کولی نشي ولی نشي پیش کولی مکه آسمانی کتابونو کې خدغه مضمون موجود دی خو ځکه نشي پیش کولای چې دغه آسمانی مضمون به دا پیش کی لیکن دغه بل لفظ او معنی دوه اعتبار سره خدای الله تعالی کلام نه کنه په معنا سره به په الفاظو کې بنای نو قرآن چې کوم دی دا هم دغه شان دی په عرش کې موجود دی او هم دغه شان دی الله تعالی صفات دی او د الفاظ هم د الله دی او د معنا هم د الله دی بیا حدیث تراشه نو حدیث د نبی علیہ السلام دا معنا واحده لیکن لفظاً دا الفاظ د نبی علیہ السلام دی دا لفظاً وحی نه نو بده وجه دغه تلاوت چې کوم دی نو د اجر خو نشته چې یو حرف باندې لسنه کې میراو شي ځکه لفظاً چې کوم دی نو وحی نه ده معنا وحی ده قرآن لفظاً او معنا په دوه اعتبار سره وحی ده نو قرآن انتخاب ته ټول جبو د پاره وشه چې په ټول جبو والا به مهرباني وکړي عربي بزده کی عربي انتخاب وشه بده کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل روایت هم ثبوت پتاور معنی دی چې په نورو جبو کې د عربی جبه بهتر جبه ده او دا انتخاب شو ولی نبی علیہ السلام وایي تاسو به بدریو وجو سره د عربی جبه سره مینه کوي بدریو وجو باندې یو دا رجزه عربی یم او استاد پیغمبر یم تاسو به ما په وجه باندې عربی جبه سره مینه کوي دویم د جنت جبه هم عربی ده او جنت جبه خورس خو تاسو په جنت خو خوي نو لہذا عربی سره به مینه کوي او دریم قرآن عربی کې د تاسو به د قرآن په خاطر باندې هم د عربی سره مینه کوي د دې نه د عربی جوی فضیلت معلوم شو او په عربی کې حکمت دا ده چې په لږو الفاظو کې ډېر معنی لای سره ولکې الفاظ بلکې معنی په ډېر زیات موجود دی لکه څنګه خلک کوئی قرآن سمندر دی د علم سمندر دی چې څو په غوپا شینو بس پایاو یې نه معلومي چې په کوم طرف دی نو دغه شان د ځکه چې الفاظ دومره مختصر دي 4666 آیاتونه دي خو معنا به دومره پرتا راځي د تمام ژوند تمام مسائل به دي اجمالا او تفصیلا موجود دي او په عجمي کې د الفاظ به نش پیدا کړي چې لږ الفاظ دومره ډېر معنا د کېږي دا ممکن نه نو به د وجه عربي انتخاب شوه اخرنۍ خبره دا ده چې پیغمبران په خپل جبه کې قوم ته پیغمبران شوي دي خدا لازمه نه ده چې دغه پیغمبر د دغه جبه والا کس دي نو کله به داسې وشي چې دا پیغمبر به دغه قوم سړی او دغه جبه مو وي لکه موسی علیه السلام والا عیسی علیه السلام والا چې دغه قوم کس هم دغه جبه مو وي او کله به داسې چې دا قوم د پیغمبر به د بل قوم سړی جبه به بلې خو داسې وسایل او اسباب به الله برابر کی چې د هغې په وجه به راشي د بل قوم سره به دی راشي د دوی ژبه به زده کي مکمله به زده شي او د هغې نه بعد همدغې قوم ته پیغمبر شي د دې مثال لوط علیه السلام واخله لوط علیه السلام د عراق اوسېدونکی دی تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دی چې د لوط علیه السلام خپله ژبه فارسي ده او دی لاړ شام ته د شام ژبه بدله وه بل شان ژبه وه
شام کې دې راشو الته واده او لوط علیه السلام چې کله شام کې واده وکړ د اخر کو سره مناسبت ډیر مضبوط شو نو مکمل د شامی جبه زده او دغه نه بعد د شام خلکو ته پیغمبر شو او دا هم تاریخ لیکلی دی چې شام مصر عراق د عرب ملکونه نه دي دوی کې فارسی عبرانی سوریانی بربری یو بل ژبه ده چې دا پکې ویل کېږي او په دې بربری ژبه کې هم آسماني کتاب نازل شوی دی صحیفه نازل شوی دی بیا د صحابه کرام په زمانه کې چې کله صحابه کرام دی لقو ترالو شام ترالو عراق ترالو مصر ترالو دي خلکو د صحابه کرام سره د سیمینه او د عربي ژبه دومره خوښ شوله چې څومره عربي به زده کول خپل منځ کې به ویل او خپل ژبه پرې خو دا خلک مکمل عربي ته وخت اوس د ملکونه کوم په عربو کې شمار دي دا اصل کې عرب نه دي د عجم ملکونه دي عراق عجم دی اصلا پاور سر کې شام عجم او عراق دغه مصر عجم خلک بیا عربی ته منتقل د دقیق تفسیر مال قرآن نقل کړی نو دې حاصل دا شو چې پیغمبران په خپل ژبه کې خپل قوم ته پیغمبران شوي دي لیکن کله دغه قوم سړی دغه ژبه به کله د بل قوم بل ژبه وي لیکن دې قوم سره مناسبت الله را وري د ژبه دې زده شي او بیا پیغمبر شي دا دوه کار شوي لیکن مخکې موږ ویل چې درود علیه السلام خپل ژبه فارسی په حواله ته تفسیر مال قرآن باندې دی آیت کې الله تعالی و چې وما ارسلنا موږ نه لګلې من رسول هیڅ پیغمبر الا بلسان قومه مگر په ژبه د قوم د هغه باندې نو کافرانو اعتراض حل شو چې قرآن دی په اجمای کې نازل شوی چې نور کتابونو سره مناسبت راغلی وي ځکه آسماني کتابونه ټول په اجمای کې نازل شوی دي یو قرآن د عربي کې نازل شوی نو اعتراض حل شو ليبين لهم دې د پاره چې پورا بیان وکړي د قوم چې بل ژبه کې ته بیان کې هغه د پاره ترجمان ضرورت او ډېر احکام به د خلکو نه پټ پاتې شي وضاحت به ونه شي تشریح به ونه شي هغه ډېر زیات مشکل پیدا کوي ډایرک په قوم باندې اثر انداز کېدی نشي کافي فاصله په کې منځ کې پاتې کیږي نو بده وجه د قوم په ژبه کې صحیح دي فیذل الله من یشاء نو الله گمراه کوي هغه سوچ وی غواړي چا کې چې تکبر موجودي زد موجودي غفلت موجودي هغه خلک گمراه شي او چا کې چې عاجزي خاکساری طلب موجودي هغه خلکو ته الله تعالی هدایت وکړي دې کې اشاره شو دې خبرې ته چې نبی عليه السلام په عربو کې پیغمبر شو عربی ژبه کې دي کوم خلکو چې طلب موجود دی هغه خلک به صحابه کرام جوړيږي مسلمانان کېږي او کوم خلکو چې طلب نشته طلب په مقابل کې هغه کې زد دی تکبر دی غفلت دی جهالت دی د دنیا محبت دی هغه خلک په باوجود د دې چې د په ژبه کې بہت پیغمبر لګي د قوم سره وي لیکن بدی باندې به څه سره نه کوي لکه ډېر خلک عربو کې د صفات شو چې اسلام او ایمان نصیب نشو د مسلمانانو په لاسونو باندې زی په زی باندې به مردارم شو نو بده وجبانه الله تعالی وسدا جمله سی واغله چې فیذل الله من یشاء ويهدي من یشاء الله تعالی هدایت کی چا لره چوغاړي په دا قوم کې چې څوک واړي ته هدایت وکي او هدایت چا د پاره غواړي چې انابت او طلب موجود دي او د طلب د پاره لازمی خبرې ده چې بده کې به تکبر غفلت او زد نه چې زد غفلت تکبر یې دغه به طلب نه دا تضاد لري ور سره وهو العزيز الحكيم ده الله غالب او حکمت والا دی دو صفاتونه ذکر شو غالب او حکمت عزیز حکیم دې کې اوسو جملو ته اشاره یو څو سوالات او حل ته اشاره چې په دنیا کې ډېر خلک د اسلام په خد دشمنان دي کلک دشمنان دي سو په سپینه جامه کې او سو په ښکارا کوپری شیطانی جامه کې د اسلام دشمنان دي او ډېر زیات په خد دشمنی د اسلام سره لري الله تعالی په دوی باندې قادر دی سزا ولا ورکی دا الله تعالی دین حق دی لیکن بیا هم د خلک روغ رمټ ګرځي په دې باندې په هر عذاب را نه کوي دوی مدادا چې ځینې خلکو خیال دا چې ګری موږ دومره لوی پاور قوت لرو چې ډېر سمو قبضه کې راوستري دي نو کې دې چې د الله تعالی عذاب نه هم پر طریقه باندې ځان خلاص نو الله تعالی خپل دوه کامل صفاتونه ذکر کړ چې عزیز الحکیم غالب او حکمت والا د یو سوال جواب چې کوم دی په دې کې وشو چې الله تعالی غالب دی که په دنیا کې څومره کفر قوتونه دي څومره پاورونه شماري چې خلکو ته سوپر پاور وي حالانکه سوپر پاور د الله تعالی خلک مخلوق د پاره ثابت دي خو د هر څه باوجود الله تعالی په ټول مخلوق باندې غالب دی هیڅ څوک به د الله تعالی د قبضې نه بهر پاتې نشي
دا زبردست خبرداری شو چې هیڅوک د خپل قوت خپل وسایلو د دین په مقابله په بنیاد باندې نه نازيږي ځکه الله تعالی په دې باندې غالب دی د الله تعالی نه دی بچ کې دی نشي همدغه ته وارنه شو الله تعالی حکمت والا دی حکیم ذات دی حکمت او غرض کې مخکې موږ بحث کړی د غرض خپل ځان فائدہ لټولي حکمت د بلچا فائدہ لټولي نو الله تعالی حکیم ذات دی الله تعالی غرضی ذات نه او دا مخلوق چې پوري به د ګناهونو باندې نه رانیسي مقاوله ورکوي نو دا د الله تعالی د حکمت تقاضا ده حکمت تقاضا دا ده چې په ګناه پوري څوک نه نيسي ډېر غټ ظالم کافر په مقابله ورکړي کافي زمانہ باندې ژوندۍ او مزي بکي الله تعالی به په قرار باندې به راونیسي نو بده کې د الله تعالی حکمت دی سوال حل چې الله تعالی پوري نه رانیسي د دې دا مان نه چې دین باطل له افلاس نه رسیږي بلکې دې کې د الله تعالی حکمت دی چې پوري خلق نه رانیسي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا موږ لګلې او موسی عليه السلام په خپل نخو سره آیات جمع د آیتون ده او آیتون نخ ته ویل کیږي دا نخ چې کوم د آیت په معنا د معجزې سره هم راځي او په معنا د آسماني آیت آسماني کتاب آیت باندې هم راځي په معنا د معجزو سره واغستل شي بیا به دې معنا شي چې ولقد ارسلنا یقینا موږ لګلې او موسی علیه السلام بی آیاتنا بخپل نخ سره چې غنخه معجزې وي موسی علیه السلام تعالی نه معجزې ورکړي دي چې باغې کې د امسا او د لاس والا معجزه قران تفصیل سره نقل کړي دا ډیره مشهوره ده او ګرځې نه مراد آیاتونه د آسماني کتاب شنو بیا به معنا دا شي چې موسی علیه السلام ته الله تعالی آسماني آیاتونه د تورات په شکل کې ورکړي لکه د امام قرطبي رحمه الله را ادا ده چې دلته عمومي مجاز دي او آیات نه مراد آیات نه مراد معجزات او د تورات آیاتونه دوانه مراد دي در تفسیر قرطبي راي اوس موسی عليه السلام الله تعالی ستاسو لپاره لګلې او مقصد یې څه ان اخرج جراو بس قومك قوم خپل من الظلمات التي يرون ظلمات خبره مخکې من کړل چې د اسلام خلاف څومره منسوبي قصيدي دا ټول ظلمات او په دې وجه ظلمات جمع راول چې د اسلام خلاف سازشونه ډېر زیات دي مسالې ډېر زیات دي طریقې د کفر طریقې ډېر زیات دي په مختلفو طریقو باندې دي د کفر تعداد سیوا او ظلمات جمع راول او اسلام یو دی دین یو حق یوي نو په دې وجه نور د مفرد راول چې د یو حق په مقابل کې ډېر زیات باطل شي نه چوتي ورته کېږي نو موسی عليه السلام دې لپاره راغی چې دغه باطلو د مزن خپل قوم رڼا طرف ته بوزي د الله تعالی د دین سره اشنا کی اغلار باندې بوزي چې کمالار الله تعالی طرف ته تللی دې ذکر کې یو باریک نقطه شته د سورۃ ابراهیم په اول سر کې د نبی عليه السلام بارکه چې الله تعالی ذکر کوي نو دسي وایي انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور اته کې د قوم په ځای باندې قومکه په ځای باندې ناس راوړي دي ناس خلق او د موسی عليه السلام بارکه وایي چې ان اخرج قومك من الظلمات الى النور دغه باریک مضمون ته اشاره ده چې موسی عليه السلام پیغمبري محدود و د بنی اسرائیل پورې او د مصر خلکو پورې کوم خلک چې د مصر رهایشیانو بس دغه لپاره موسی عليه السلام پیغمبر او د موسی عليه السلام تحریک عالمگیر تحریک نه لیکن نبی عليه السلام تحریک چې کوم اسلامي تحریک د عالمگیر ټول دنیا لپاره نو د نبی عليه السلام پیغمبري عالمي و نو ځکه ناس وای ټول خلکو لپاره دنیا د ګډ ګډ انسانانو لپاره یوازې عربو لپاره نه نو دغه باریک نقطې لپاره الفاظو کې فرق راغی به اشاره د سره ذکر شو چې د موسی عليه السلام پیغمبري کې دا فرق او د نبی عليه السلام پیغمبري په دې شکل باندې بیل او جدا نو یو دا حکم شوی و چې خلک د تیارونه د کفریات او شرکیات او جهالتونو نه د اسلام مقدس هدایت تر مخکې وذکرهم بأيام الله او نصيحت کوي د قوم ته په ورځ د الله تعالی سره اوس دا الله تعالی د سجبه نظام د کوم ځکه د دعوت طریقې کار ذکر کړی دی الته کې دعوت د پر اثر جوړول د لپاره هم اسباب خودري دي چې کدا اسباب تاسو استعمال کې تاسو دعوت به اثرناک شي او کدا اسباب پکې نه کې دي چې تاسو دعوت ناقص پاتې شي با اثر پاتې نشي موسی علیه السلام د دعوت حکم مشه چې خپل قوم ته لاړ شه او جهالت نه راو باسه لیکن طریقه ورته کوي چې په دې طریقه باندې کار شروع کا نو دعوت په اثر انداز شي اثر به مضبوطي
هغه دا چې وذکرهم دوی ته نصیحت وکړه بایام الله په ورځو د الله تعالی سره. ایام ورځ د ویل کېږي، ایام الله د الله تعالی ورځ دې نه څه شي مراد. ایام الله چې قرآن کې کوم ځای ذکر شي نو بده کې تاریخي واقعات ته اشاره دي، غټ واقعات، لوی تاریخي واقعات. نو په تاریخي واقعاتو کې هغه نعمتونو ذکر هم کېدی شي چې کوم لوی نعمتونه الله تعالی بچا باندې کړي تر هغه بحث راوالي چې الله تعالی د سره د احسان کړل، د احسان کړل، د احسان کړل او دغه احسانات تقاضا دار د الله تعالی دین ومني او بغاوت پرې دي. دغه شان الله تعالی چې کوم عذابونه په قومونو راوستري دي دا خطرناک عذابونو تاریخي واقعیت خلکو ته پیش کول چې ګوري دا قومونه هم استاسو شانته انسانان په دې ځمکه ګرځیدل، دغه ضرورت یې لرل، دغه شانو بچیو زنانه کورونه لرل، لیکن الله تعالی د مقدس دین سره ټکراو واخیستو. الله تعالی په داسې سنگین عذابونه راوستل چې تاسو دغه تاریخونه واقعیت تاسو معلوم دي. نو که تاسو په خپل باندې خپل دور آسماني کتاب سره مخالفت شروع کړئ، هم هغه رب دی، هغه ځمکه د هغه نظام دی، په تاسو به مذهب راځي. نو دغه دایته هم ایام الله ویل کېږي. تاریخي عذابونه، تاریخي انعامات، تاریخي واقعات د ایام الله. همدغه شان د کې په اسلامي تاریخ کې چې کوم انقلابي جنگونه شوي، درانه جنگونه، کومر چې کوم شکست خوړلې د هغه ته هم ایام الله ویلو. په دې وجه باندې د بدر واقعات ایام الله دي، د احد واقعات ایام الله دي، د حنین جنگ ایام الله دي، دا پکې هم شامل دي. دغه تحقیق تفسیر معرفت القرآن دی، تفهیم القرآن ذکر کوي چې بس ایام الله چې کوم دی نو د الله تعالی تاریخي لوی واقعات خلکو ته پیش کول د ایام الله دی. د مضمون ته تخفیفات دنیاویه او دغه څنګه کې تذکیر د نعمتونو هم ویل کېږي. نو موسی علیه السلام ته ویل شي چې خلکو ته نعمتونو ذکر وکړي چې کوم نعمتونه به تاسو باندې الله کړی. ورسره هغه ذکر روان دي چې الله تعالی موسی علیه السلام څنګه دعوت خلکو ته ورکړو، کوم نعمتونو ذکر یې وکړو، اب تاسو وینئ. نو د دې ورسره نعمتونو نه او د عذابونو ذکر کولو نه معلومیږي چې د تفسیر معرفت القرآن قول ډېر زیات قوي، راجح، مضبوط دی چې ایام الله عذابونو ته هم ویل کېږي، نعمتونو ته هم ویل کېږي او انقلابي او تاریخي واقعیت ته هم ویل کېږي. ځکه موسی علیه السلام چې کوم دعوت ورکړی د درې وانه پکې شامل دي، دا پکې راغلي دي. او الله تعالی و ان فی ذلک یقینا پدیک لآیات خامخ ډیر نخې دي. بدغه تیرو واقعاتو کې، تاریخي واقعاتو کې ډیر نخې دي لکل صبار شکور، د هر صبرناک او شکر گزار انسان لپاره. پچا کې چې صبر مادام پکې په دین باندې کلکواله استقامت د سختو ورځو کې کولی شي. د الله تعالی د نعمتونو قدر ورسره هغه سړي د لپاره په دې واقعاتو کې ډېر زیات نښې موجود دي، ډېر زیات عبرتونه موجود دي. صبر معنا واضح ده، خپل نفس هغه خبره باندې مجبوره کول چې د طبیعت یې نه مني او الله تعالی ویلي هغه باندې خپل ځان مجبوره کول دا صبر ده. شکر گزاري چې کوم نه تفهیم القرآن ذکر کوي چې شکر گزاري دې ته ویل کېږي. الله تعالی کوم نعمتونه درکړلي هغه صحیح استعمال کړي، شرعي طور استعمال کړي، نو دا د شکر یو قسم شو. لکه الله تعالی وګوره درکړلې ته به دینی خبري اوري، قرآن تلاوت بیا اوري، دینی مسائل شریعت پیس دکې، د خلکو ښه نصیحتونه بیا اوري، د خلکو مجبوریانې کمزورۍ بیا اوري، هغې سره ځان رسوي، مرسته ورسره کړي. دا د غوږونو شکر گزاري، د غوږونو شکر دی ادا کړو، عملاً ته ادا کړو. دغه شان ده کې د دغه نعمت په مقابل کې د دین احکام قبلول چې الله تعالی په دونه احسان په ما باندې کړی دی، اوس به زه داسې کار کوم د الله تعالی د دین مخالفت به نه کوم، ځکه چې احسانات یې را باندې ډېر زیات دي. نو دا د شکر دویم قسم شو. او درېیمه دا ده چې دغه نعمت په وجه باندې به تکبر نه کړي، کوم نعمت چې درکړلی په دې باندې به تکبر نه کړي. دا درې وانه چې راجمع کړي دا کامل شکر شو. او د درې وانو کې چې سراخ لسته پرې دی دا به ناقص شکر وي، شکر وایي خو ناقص شکر وایي. سړی داسې دی چې یاره الله تعالی نعمتونه ورکړي دي، دغه نعمتونه غلط نه استعمالوي. په دې فرض سترګې ورکړي دي، وګوره نه پې سندري اوري، نه پې غیبت اوري، نه پې شیطانۍ اوري، لیکن دا سړی غرور تکبر کوي. نو دا یو که صفت چې راواري د شکر شو، خو دا دویم صفت د ناشکرۍ دی، دا ټیک نه دی، دا ناقص شکر شو. دغه شان ده کې سړی د الله تعالی نعمتونه ورکړي دي، سترګې دي، غوږونه دي، مال دولت دی، نور نعمتونه دي. دا انسان چې کوم دی دی غلط هم نه استعمالوي،
او دا انسان د دین مخالفت هم نه کوي لکه ځان غټ شماري د خلکو نه عام خلکو نه ځان لوی شماري چې زه پکې غټ شم نو دا ناقص شکر دی او دا کامیاب نه دی نو تفهیم القرآن ذکر کوي چې شکر گزاري دي ته ویل کېږي چې هم به تکبر نه کې هم به دغه نعمت موافق د شریعت استعماله او هم به دغه نعمت په وجه باندې نور دین کلک خیال ساتي چې مخالفت نه